ناو مې ریکویسټ جی زمونږ هغه خلک هغه طبقه چې هغوی ته موږ ډېر په عزت احترام باندې ګورو زمونږ یو داسې شاز ملې هی از ا پایلټ هی از ا فایټر پایلټ دین علاوه ماشاءالله دغه خپل شوق دی سیاست دغه میدان دی علم الله او رسول صلی الله علیه وسلم دغه لاره ده مې ریکویسټ the very honorable ارباب محمد فاروق جان to please come join us او موږ سره یو څو خبرې ترې وکړه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ جمشید صاحب څنګه وویل دا زما حلقم ده زما کورم دی چېرته چې زه ولاړ یم پی ایس زموږ په حلقه کې دی پی کې 4 نو کله چې دا واقعه وشوه په هغه ورځ باندې خو واقعي په ټول پاکستان باندې قیامت خو اسپیشلی پېښور خلکو باندې خو ډېر زیات و ټول پېښور په غم کې ډوب شو خو چې څومره وخت تېرېدو 1 ګنټه 2 ګنټې 3 ګنټې چې تېرېدې نو بیا پته ولګېده چې زما په مالت کې زما په کور کوڅه کې نوتیه قدیم کې نوتیه جدید کې ګلبرګ کې سواتو کې نوي کلي کې پشتخره کې زما کور ګیر چاپېره دومره ماشومان 14 جنازې جمعو کې کله یو جنازې له منډه کا کله بلې جنازې له منډه کا کله بلې جنازې له منډه طاهر قاضي زما د کلي د کوټله محسن خان لنډي ارباب زه اوسېدونکی یم هغه زموږ د خاندان زموږ ورسره یو تعلق دی هغه دې کې شهیده شوه قسم دی چې اوس هم چې هغه حالات مخې ته راشي زه دې سکول ته اوس راغم ډېره موده پس دلته ناست وو نو یو درد دی یو غم دی او افسوس دی چې دې ظالمانو د دې قوم ماشومان وټاکل د خپل دې نه د هغوی د ذهني پستګۍ پته لګي چې دا دومره په ذهن خلکو چې هغوی د قوم ماشومانو باندې حمله وکړه. زه خو دې ته د اے پی ایس سکول نه او په 16 دسمبر باندې چې دې موږ سره دا کوم ظلم کړی